ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طول مجمع در شريف شوق سرائي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تليفون التصوير में माँ बसे कराची बंदे खैर ऐसे जोर सराय रश्ता मुमकिन लवन एमोरुन दा तकरीर के कुरान मजीद है बस बबारे के ना और हर बयान से इंसान तवज्जो सराओरी जाए वो बयान सरा अल्लाह ताला दे जिंदगी बदले और जो तवज्जो सराने شمون داری بود توجه سر نبی بیا اللہ تعالی بیت نگئی دین دیر قیمتی ده دا قرآن پاک چی دا دوزو کی مورا اوس واوری دانو دا ایزا شمس و کوبیرا چی دوئے تلاوات قرآنگین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوئی دیرو صورتون نیمی خودنا یمی چې د دې موشیره تک سپینه غاده کې د قیامت ذکر نه چې کوم انقلابات کوم حالات ورچی داستر غزمکې نه دیار لاسلا کا ګناه غټه دا یو ملت یو لاک اتیا زره مینه وایي څنګه د ستر ګورب دا به تک تورش دا نوې انقلابات به انسان په خپل باندې بیا وکړي چې څوک پریږي هغه کوي نبی کریم صلی مبارک ویلي چې د سورت زه بډا کړم بل مې دا فرمایلو څو سورتونه نور شیري چې څوک دا مغوړي چې څوک قیامت نه ځون واقف کړ داسې ځون باندې خبر ته لکه څنګه نه کتلې اذا الشمس كورت سورت دوی ترجمه سره سره سوچ کو امورو دا خبره پنه کوي کوم شورت تعلیم یا بلوس کو دینا خبره بنا نو د دې قرآن مجید کې دومره خوان دا کنه دومره خوان او چون کې موږ هغه درجه ته یا رسیدلی نه محمد عمر پلنپوری صاحب فرمایلو د تبلیغ مشر الله یې داسې علم ورکړو قرآن مجید کې داسې ماهر ولکه خپل پټي کې زړه انسان ریوان دا بطلو دی ہندوستانا علم و حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد نو دی قرآن مجید حقائق کو چاہو کو بینولو حیرون بشکے تھا زبر تیوا کسا بیان تھا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دی شام گورنر ہو بیچا عمر رضی اللہ عنہ تویلو چې عبیده بن جراح نه هو خدای ته لوی بنگلې جوړې کړې پر پیغام دی وخت هغه کې منافقون عمر بن هوده دا خبره وکړه او منافق سره په داسې خبره کوي چې ته وایې چې دوی رښتیا نه دي بیسه او بل صادق مسلمانانو المؤمن خیر کریم نو بس عمر بن هو جواب ته وکړو ابو عبیده بن جراح نه هوده چې تلن د شام نه بهر روزه زدیره ولا د شام چکار وای زلن د علاقه کس نو چې کله سراون شو بازار ته گاډ شو چې تو کور چې ده هغه ته یې چې مو قرباني څه کوي مثل د تو کور تاسو چې د مو کور ته وښي ان شاء الله د جیره ولې وښکو نه ډاکه شي هغه بس دوام یې تکلیف باندې ته ملوشي چې ته مو کور وښي بغیر ژړو به ان شاء الله نه پدېږي تعجب شو خلک یې چې د بنگلې جوړې کړې دي او دومره ته یې مثال څه دا سراون شو په بازار باندې ووت چې کور دې چې دا دا ځنګل کې ده چې کله ځنګل ته ویرلو داخلو خرپنو نه داسې یو ځای جوړ کړی ده وړي باندې سروای ته کړی ده دا مې جي بنګله
دا د مکور ده چې کله ورننوتې وکې وه مسله یې کې پرته نور هېڅ شی نه وي ته ویلو چې بشترا دې ته شو چې بس بشترا خو مو نشته دی مو بشترا ده وي چې دا مړې او ترکاري اوبه دا څنګه شان داسې یخنو خرپلو کیلو څو منډه نو یوه پیاله وه هغې کې سره ټکاله موته وه اوبه یې کې پرتې آیا کوزي کې چې دا مو اوبه مې ورسره ګډې کړي دي دا یې مو ټکاله ده خدای بس تا ویلو دا ټکاله دې ته څوک پخوي وي دا بازار کې یوه ښځه ده بډۍ بس شپږ ټکالې مو ته پخېږي په یو کې ورځای راوړم بس یوه یوه اوبو ته اچوم سبایي درومه بازار کې چې چا څه ضرورت وي هغه پوره کوم بوجونه ورسره وړم ماشوم چې راشه دا ټکاله اوبو پستا کړي ښه ته وخوره زه به وخورم دا مو ټکاله یا چې حضرت عمر نه ہوئی ته یې چې ګزاره په څه شي کوي صبر دې په څه شي موندله چې ته دې جونګړې کې ګورنرې سره په دې جونګړې کې واخته راځي او دې سړی ټکالې باندې نور مو ته فرصت نه وي دیګار مې ټکالې لګړنې خو په یو ځای وروڼو شدو پرتا وي چې شپې څه وخت راوړه دا پسته شوي وي دا خبره په خولې اسانه نه وایي چې دا د ترکاري نه وي کور ته لاړ شي او پردۍ خبرې کوي چې ویګا ته لاړ شي او د طبیعت ترکاري نه وي ځین چې موږ ګوندالې توی شو چې زمین دا څه دي او بیا د وخت ګورنر وي او بیا په بېله ځای کې دې کور وي موده کسه اتصالا په څه شي کوم د اتصالې والا ځای دی چې کله زه په دې مسالې ودرې که نه دې غربت او دې فقر کې نو مو ته دومره خوندونه میلاوي چې زه قرآن یې آیم لکه عرش معلا باندې خدای پاک ته مخامخ ولاړم قدمونه مې په دې مسالې وي د غریبانۍ خو منظر چې زه کوم کسه د عرش معلا نه او د دار الهي باندې کو قیامت پرې د خلک په سونه کوله په دار باندې مړېږي چې کله د دار باندې داسې کوږي کوږي لکه جهنمي شو داسې به خوندونه زه دا ټول تکلیفونه دا ناورې دا سړی دا په دې تېرم چې دې مړې ته اوبه مې واچوم شه اوبو پورې دی مړې پورې دی او تاسو حیرانتیا نه بودا روس وخت کې لوړو وي چې مړې به بیا تاسو وخت نو چې ویرالو ما د شنې ګورې ډاکې مې په چکوانې ګراولې وه مول ګرځوي چې دا په ټوکو د دین کارونه نه کېږي مخکې په تبلیغي جماعت راغلو څلوېښت کاله مخکې شالکۍ کې یو جماعت کې وو نو د یوه غرمې ټکالې په چڼې واچولې دسترخوان باندې ورونه یې بند کړي وو چوپ رانه شي اوبه یې وشنیالې اوبه یې پسې وڅښلې چې مړې مو وخوړه دا هر شي کې مجاهدان هر شي کې مجاهدان دا مفتي محمود رحمت الله علیه دا بینوري صاحب مدرسه پېښور کې ده دا کیسه داسې یو کتاب دا کې لیکلی چې د غرمې وخت و غریبان خو بیا ونې وو مفتي محمود رحمت الله علیه راغلل جماعت ته ننوتو دوی ته یې سر ته کېږدوله امره محتمم صاحب مشپشین راغلو پېژنلو یې نه ویې ملا مړې دې خوړلې مړې مې نه ده خوړلې هغه وخت کې موږ اکابرو سره درویغ نه وو نو بس په کامرو باندې اتصال شو تلی ته یې دا لګښولو څوک تلی یې نه واچول تودی کو سړی ټوکړې وې درګډې کې ته کېږدولې چې کله ده وخوړله اوبه یې وڅښلې ویې مړو ته څوک یې دا پرېږدې څه شي ده ویې زه خو ملتون نه روانه یم قاسم العلوم نه او
دا مدرسو وفاق بربراؤں دا وفاق اوان نو چاٹوری مدرسو بورڈ جو ویتا سنا میرے ویسا محبود نا میرے ویدی اللہ بندہ یہ چوک کولو نا مودا انتظارو چه دا سرالو زکاسو دا سے فتوالی کی چه جوابی بیابر دا سرانگی دیر شاوک میں وہ دی تو دی کتانی تو دی موکو مدرسی کے سرندالو خان بینوری رحمه الله وجلی نویتا نو دا قرآن خون او دا دی سبعا کریو سبعا شرم کارا پا مصر کی دی کاریون آوا دا بی غشت نو مورو دا دمرا تکلیفون انسان بردشتری لیگی چا دی پورا چه رب العالمین دا اوز دیتا انشاءاللہ دی قرآن پاک قیامت پر ایدی در سورج مخیمیوں کی تبا کی قتل چی دی اللہ دی دورنا علاوہ طولنا لوی خوان پر قرآن مجید کی ہر سری دبلی داود علیہ السلام مانے آواز ویرکی چی مخرج رابر رسی مو پلا کسی چی مو پر دور مخی روز دے تو دالے کسی چی مخرج روز پر پیدا چی خبر رکھ دیں نجات سے ٹولتے نہ خلق دی چکم کوئی جا آورستا نو سے چکم نہ کوئی جا آورستا نہیں نو خبر نہیں کرے جا یعنی چھے قیامت پر ایدے گورا داود علیہ السلام دا سے رنگین آوازو چھے غرون کوئی سرد تسبیح جانے اور مرغون پر ایدے آواز تا دریدنو نا سے رنگین آوازو بیچے داود علیہ السلام نے آواز بیرگی توجہ ملا یعنی چه واوید بلا سیوا جلسہ جوڑا شی چه تمام انبیاء بمرکینی مسلمانون امتونا بطول نوستی توجہ ملا اللہ تعالیٰ کو داود علیہ السلام دوئی چه دی مجمع تا دی قرآن پاک تلاوت با پل کی تو کشتا و اغلطو کی وہ دی تلاوت صرف دی قرآن مجید کی او کتابہ دی گئی چی دا پرشتی نری دا ذکر دی دو دی سائے کچھونے دا اس تو سوئے دا ٹھولو ضرور سائے خوشتی خو خوب ننے روتنی او چی سائے دی بانشی پریشانی بدر بدر چی وہ چی کمی و سائے بانشی دک خوشی یو دونا پندش پیر بوز نور پریشانے کی یا بیوڑی یہی جے قیامت پرے جے کو دا قرآن پاک خلق دس یہی کنا لگا سایت سنگی خوری دا کو زون دے قرآن خوان دیو شای محسوس ہو تو جتر داود علیہ السلام دا جے گوئے دالتا کا خمونہ پلی گو جیسو کرچے غام کسی جیتو کسی انشاءاللہ نیم بیان موری نیم بناؤں اثر کے بغیر اثر یہی چھے داود علیہ السلام کلا تلاوت شروع کی اجھے دا خلق کو دے خوشین اللہ سے مست کی چھے دعا سوا کولا کو بے ہوش اپری شپیتا کولا دو عمر اشامر والا سو کولا کو بے ہوش اپری دعا سوا کولا کو بے ہوش اپری جب اللہ تعالیٰ دے مجمع دوئی دایو عالم بیان کرن نن ندوا قولما مویده چه حوالا برده شهید قدرت شد آغاییم در بیر خبال عالم دست خبال عالم چموی در سنمونه دوا قولا رسی درک نندی نچور زی مخی جتو برموستو که صفای دادا مویده زده بینامون او چیزی بینامون مویده دا خواندر کی چی پخبر استقبی وست نبی چی بیا اللہ تعالیٰ کو دے ٹھولے مجموعی دوئی چی داود علیہ السلام نے رنگین آواز ملی دلا نو خالق کوئی چی نمو ردلا نمو کتلا بیا کو حضور علیہ السلام دوئی چی سورت یاسین جتماہا تلاوت کر او دی داود علیہ السلام کو قبلے کہ وہ آمیا والی تمرا خون آواز میں کی لگئی داود علیہ السلام نو چاگا کو یوں اور بنے غرونو یرسلت تسبیح یالا ملغونو مرسل یالا
بیا چې کله نبی علیہ السلام سورة تسین د طه تلاوت کی دا خلکو د ډېرې خوشاوازۍ نه 500 سال بې هوشه تللي د داود علیه السلام دعا سره رښتیا ووایم چې کوم سړي ته داسې رنګین اواز خدای په ګیر کړي د بیناوري ته کالیون راغلی و ایوب یې کې ډېر تور و خو چې کله هغه خوله وي دا کار ټول هغه ته ګرځي مو سره یو حبشي ده د تخیلو ترور و عربو جماعت د کلي وټ دا ټول ګډ مو دې چې دا تشته راولي مو دا تبلیغ ولا دا وشولي چې دا تورې بلوته راولي مو سړیا دا تبلیغ ولا راولي مو شه لوته او د علیګړې نشته طالب العلم او چې کوم ایمان کوم صبر په دې پروت وکنه زه دا حیران شم مو دې ته وی په هم وبخري وی چې کونی په هوا شي وی وای چې اخی دې باندې کې ما پښتنه ما وی چې مو علیګړې کې خلک یو کښ وګښتونه کوي خپل معنی باندې مو هر هفته کې شپږ وګښتونه کوي چې وی چې د هر ملک خلک راځي نو موږ هغه ملکونو ولا کالجونو دعوت ورکوو چې هغه کې تبلیغ باندې تاسو خبره دا کیوبا چې موږ طالبانو ته حد نه ډېر تکلیف ورکړ دا اوس کې یو ملګري سیروزانه کېدلی وه څو کاله مخکې کیوبا یونیورسټۍ کې سبا کې مسلمانو وی چې زه به شهر ته واتم دا وګوري مشوره کې راولي وړېمنو وی شپږ زره کسان مې مسلمان کو د الله په فضل اسکول والا دا سکول والا دا دې دنیا کې خو د مور پلار دا خیال ده چې دا شپړه سامونې لوبې څه خوري څه به کوي موږ په دې دغه بلکل ایامونې دی چې خو دا انجینیر د یو یونیورسټي د هغې نه پنځه کسان راولي ایو کې د حسین نومي د سامان او تبلیغي د همو ملګري هغه مو ته ټلیفون وکړو چې زه دې راولم ته چېرته کې الله یقین وکړه چې یونیورسټۍ کې حکومي پګړۍ والې وي هماسې ځوانانو خدای پاک رنګونه لیکلي وي چې ټپ کې روان وو خلکو موږ ته ګورو چې دا مفتیان صاحبان کومه روان وی چې مو اتیا کسان سره د پګړۍ په یونیورسټۍ کې ګوري یونیورسټۍ والا ته وایي چې مدرسه دې نه جوړوي که څه بدنامونه چې و چې شکریا نه ادا کوي چې خپله سمبولو نور دې د سمبولو چې ته چې ته سال بې سال اوسه رنګ دې په کوشه ده نو زه د سکول ورکته نه یم الحمدلله دا یو نمبر خو به ته په دې کې تېر کړي آخرت کو به چې ته کې ګټې یا چې کله بیا نبی علیه السلام تلاوت ختم کړي نو 1500 کوله به دا مجموعه د ډېرې مستۍ نه بېهوشه پرېږدي په خولې کې دې 1500 کوله شپېته کوله اویا کوله د عمر ده په دې کې 15 کوله خوب ده 15 کوله ویشه ده 15 کوله نور بس تر پوتې د شي وړېتوب داسې ډېر ستر ژوند نه ده بیا یې چې بیا به الله تعالی ته وفرمایي دیانه رنګینه ورکړېدله خلک وایي چې الله تعالی نه مو دا اورېدل نو بیا به الله تعالی خپله سورت رحمان شروع الله اکبر چې چاته یې ویل کړي دي هغه مې وشه کوي نو خپله به د رب العالمین یعنی چې دا سورت رحمان چې ختمېږي دیدار به شروع شي نو چې کله دیدار الهي شروع شي چې کله ختم کړي دا خلک به داسې کوکه وکړي لکه جهنم ته چې ولي شراب وکړه دا دیدار به یې ختم شي وایي چې بیبیانې مو راولي هغه یې چې دا خو دیدار کې مشغول دي بوله خو خبر مې ده په انتظار ناست دي نو د ما ورونو دا عالمان دا مبلغین مجاهدین تبلیغیان ذاکرین دا والله که دا صدا توب کې نه ولي جمع کوي دا هوښیار توب کې نه ولي او د هوښیار د صدا په مان کې څه فرق ده تاسو نه پوښتنه د
دا واده کې ځوانان نیغېږي دلیلي وایي ډزونه کوي همشه شوم دنده ویني نو سپیتوس نه پوښتنه همشه نه پوښتنه وکړه چې ته په نن کې چې باندې مړې مشر مړې نه وي خوړلي په دغه چې دا شدید کو غام نشي بدن مشر څه سوچوي چې دا شدید څه وایي نه هغه مدني صاحب وکړه هغه ختم نبوت د څو دماغ کې روانه ده نبوت دا ورته مرشد هغه به چې بنگلاديش والا مون اړې لري نو مونږه بیرشي تاسو خدمت کې دا اصلا سره حال تو سره مو ځړ نه مینه او نبی رسول فرمایي چې چا څه دینه وي دا وایي والله يا معاذ اني لا احب زه تاسو یو دې قیمت شایسته ریوان مشرونه یې مزار کټوي برګي هغه چې خبرې ځون بیاول وړي بیا نږدې کې نه هونه دي دا مطلب نه چې ته چې د اخیری رواني چې مو ته ځای خالی کې زما کېږي ټول نه مخکې راځه نبی رسول فرمایي چې جماعت کټون نه اول څخه اخیری ورځه او هغه سلامان ونیږي چې بسور ته اول نه وځي اخیری مینه ورځي او د خیر د طلب سالم عالم چې کوم سره د علم طالب وي دا چا فرمایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ډېر محترم صحابي هغه یې یو شاګرد ته یې چې تو کې د خیر د طلب علامه مو معلومه هغه څه ده چې ته بیان د ارتلر چې مخکې کېنی ارتلاتي څوک دا وړي چې دا کله د دندور شغال ورچا څوک دا وړي ماشاءالله یو بس یو اختلاتي باندې سره خلکو دې ارشدي دمر ملګری دي چې واده کې دوا دي ګټي کاله په خمي د په ځواب ورچی تاسو دې بالا کسه مینن دوه چا د ځواب کړه په خپل مخ چې نن موږ جماعت کې علما بیان کوي هبه دا موږ دین نه بیرنمین خلک د تماشو پرې کې دمر شوقین نشي ازین کې کلی ته چې دوا لري ته چې کومه ته وډر نشي تاسو په دا معمول جوړوي کنه بجنه تو څومره ملګری وي ازری به وایي دا ماحول او بل دې راشان کو د هري کې په شمولیت کوي کنه مو څو وډه سره ته ونجو تاسو ډېرې نه کمې نه پنه مونته نه بل ترجمه په حالت مفتی شیخ شروع دی نو څنګه د خپل مرسي ډېری خبرې وکړو د تنه شنه دې ترجمه د پکور شمنصور کی ترجمه کړي 3000 کړي 1500 کلیول 1500 څومره کلیول جماعت وخته کی پټای کې ونه شي د نوښت له سپیکر وځوري مخه مسله شوی وینو چې تاسو د خپل زو جوړه کړه کنه ان شاء الله تاسو کنه نن می ولې چې بیان خبرو له تاسو مرحله ګوډه فلسطین کې نو مو ته وی چې ما تعلیم نه دشته ما ته نه فزلامات سره به تاسو سره شوق پیدا کیږي او قرآن مجید سره به د علماء د خلینا د دین د حقیقت خبرې نشي دا نه ده ته د قرآن مجید ټول مختال نشماري قسم د خدای قبر کې دا مو حدیث دی دا ما تلیت و ما دریت نقد تلاوت کړل او نه تو قرآن مجید په معنی باندې ځون صحیح وی کړل درایت علم دی علم د عمل ګوړه جامه چلے د درایت دی عمل سره ولګي چې خبرې ګوي نه نو تاسو قرآن مجید په باندې کې مضبوط شول کی ان شاء الله د کوم سکول استادون می دا ګوره یو تعلیم چې نه درمانی امام غزالی سے فرمایي کوم چې باندې اهل باطل پر سره مقابله کوي اگر د کول په تو واجب او فرض دي نو تاسو ته د سکولونو استادونو شدید کړی دي او زه دا کارک تلوړم
دا دراسات علومونه شدیدون دي څلور راغلي دي ختم نبوت کورسونه یې کړي دي قاضي مظهر حسین صاحب مدرسې کې قانون یې تبلیغ کې لګېدلي اوس کور نه واپس شول نو مور ته یې چې یو قسم ګولۍ دي داسې ډاکټر نشته چې پوښتنه نه وکړي چې هغې کاملې کې دوه MBBS کوز دي دا درې دراساتو کې شدیدون چې هغه یې واغوستو زه خو لوی سړی نه یم هغه استاد و او استاد یې چې راوغوستو هغوی چې دوی ډول سکور نه راغلي ډولې وجې نه یې مو کاته کړي کېناستو درې واړه چې یا حضرت څه خدمت ته نو وایي چې زه د دوو هسپتالونو انچارج یم کارک کې چې کوم غټ هسپتالونه دا مطلب نه زه خپل سکول درسته وم زه سره د مدرسې زوی ته محتاج یم چې شنګره مې وشلې چې مچي په کټولۍ ناستې زه د داسې نیغ ناستې چې استاد درته جوړه کړم محتاج به که نه خو بیا ټولې رب العالمین دې کتاب قسم ده چې دې استادانو ته کومه موقع الله رب العزت ورکړې ناچاټ نوجوانان د دولسم کوي چې اتم انم لسم یولسم دولسم شپږم نومه سره ټول ترجمې ته بچیان شي قسم ده جماعت پټه او هغه دې مو خو دیزي هغه ته ویډیو زده کولی شي انشاءالله موږ په مدرسو کې داخله اخلو سکولونو استادانو قدر کوو کوي تاسو ډېر ښه استادان چې د ختم نبوت پروګرام وي یا د علماو پروګرام یې خدمت وکړي انشاءالله زه په دې ختموم ځکه وروسته زمانه مولوي صاحب مونه خبره ورزده شوه مفتي هغه نه غوړوي هغه مخکې نه راغلي موږ محلې کې یوه زنانه وفات ته ټلیفون یې یعنې تاسو ته سره مې زه ډېر غواړم خو تاسو خو هڅې نه موږ د تقوال پېښې تاسو اوس په مدرسې ته روانه که نه هغه انجینر و ملګري چې راغلي وو هغه چې مو 18 کسانو یو پلن کوی ته کوو کله مغفرالله بابا ته روان شو کله مفتي غلام رحمان صاحب نه ټیم راغلو علماو موږ ته ظاهره وو چې موږ د علماو پوښتو امام مفتي صاحب یوه ګنټه موږ ته ناستو په تحلیل د غټه خبرې تاسو کلي والا لوی نه معتبر سره ډاکټر ته چې که نه شي چې بیمار شي بیا سره لکه داخلېږي داخل چې جلو صحبت کې ونه لږ خطره کامه الله دې مو ته امن وکړي تاسو انشاء